اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې نه سلام یم. ملګرو، نن د ویډیو پیغام یا ویډیو کول مطلب د ما دا دی چې څومره هم قبایل یا څومره هم پښتانه یو یا د مو په علاقې کې او په پاټه کې هغه ته ایکس پاټه په دې کې څومره هم د مو پښتانه افسران دي او دلته کوم هم افسر څنګه ډیپټي کوي د مو پیغام سره نن دغه ټول دپاره دی. خدای دې وکړي چې دغه ټول ملګري په دې کې مو سره شرکت هم وکړي او داسې موږ کې مو سره همکاري هم وکړي او امید لرم چې دا به د مو د ټولو مشترکه خبره هم وي. لکه ټولو ته هر شو ته معلومه چې هر قومونه چې ته هم څه دنیا کې قومونه دغه خپل تهذیب لري، یو خپل روایات لري، د ژوند تېرولو دپاره یو خپل اصول لري. موږ هم پښتانه او قبایل د ژوند څه اصول لرو، څه روایات لرو او همیشه دپاره مو حکومت ته او خپلو افسرانو ته او خپلو ادارو ته خپلو خلکو ته چې کوم په حکومت کې نو هغو ته همیشه دپاره مو دا درخواست کړی چې خدای دپاره هر یو هغه کار یا هر یو هغه ترقي سکیم یا هر یو هغه پراجیکټ چې ته د مو علاقې ته راوړې او ته غواړې چې دې سره د مو ژوند ښه شي، نو په کار دی چې هغه ته هغه اصول هم ته تی کې چې کوم اصول سره مو ته عزت میلویږي، مو ته احترام میلویږي، مو ته حیا د مو د حیا د مو د زنانو خیال ساتلی شي. هر یو هغه پروګرام چې هغه د مو د علاقې زنانو سره تعلق لري، که هغه پیسې ورکوونکي وي، که هغه د حکومت تعلیم ورکوونکی وي، که هغه هر یو طریقه کاري په کار د دې هغه پروګرام لپاره حکومت د ښځو دپاره د فیمیل سټاپ واخلي، د ښځو سټاپ راولي. لکه څنګه ګرلز کالج وي هغه کې ګرلز ټیچ لیکچرر رسي، چې څنګه ښځو دپاره کوم سکولونه یې هغه دپاره ښځې هیډ ماسټرې رسي یا ښځې استادانې رسي. یعنې هر یو د حکومت هغه یو سکیم چې هغه د زنانو دپاره یې هغه کې زنانو ته برته کېدلی شي. نو بیا که بي اس پي پروګرام وي، که صدای امن پروګرام وي، که احساس پروګرام وي، نو که حکومت مو سره همدردي لري او موږ غریبو خلکو ته څه ورکول غواړي، که په حیا کې ورکړلی شي، که په پردې کې ورکړلی شي، نو دا به بیا مو دپاره انتهایی د خوشحالي خبرې. خو بجای د دې چې یو سړی خپله زنانه داسې ځای ته بیایي چې هلته په ګیټ باندې ولاړ پردی سړی وي، سنخت خاټ چې کوم کاس غواړي هغه پردی سړی وي، ګوته چې کوم لګوي هغه پردی سړی وي، روپي چې کوم ورکوي هغه پردی سړی وي. ته ماته دا داسې یو پښتون چې څومره هم مو افسران دي، مو علاقې کې چې کوم ډي سي دی، ای سي دی، یا په قبایلو کې چې چېرته هم پښتون افسر دی، یو افسر به داسې وکړي چې هغه به خپله خور او خپله لور به راولي، یو 12,000 به یو 15,000 دپاره یا 1,00,000 دپاره به یو داسې کامرې ته یو داسې ځای ته پرېږدي چې هغه ته پته چې دلته 4 5 6 ونسه ګیټ نه ونسه چې څومره خلک د هغه ټول پردي دي. هغه ته چې دې پته وي چې کوم کاس سیناسي غواړي هغه به هم پردی سړی، کوم کاس د مو بچي نه ګوته نسي، یا کوم کاس د مو وندیار یا د مو ادې ګوته یا لوس نسي، هغه هم پردی سړی وي. دا شی پښتون افسر به وکړي، دا چې د مو علاقې ډي سی سی به وکړي، دا چې د مو علاقې ایم این ای یا ایم پی ای به وکړي، د مو علاقې سینیټر به وکړي، نشي کولی. نه د بجاوړ ایم این ای ایم پی ای کولی شي، نه د مومند، نه د وزیرستان، نه د خیبر او نه د کورم او نه د ارګوزۍ. په دې چې دا څومره هم ایم این ایګان دي یا څومره هم سینیټران دي یا دلته څومره هم افسران دي، هغه ځان ته پښتانه نه وایي، هغه په خپلې حیا باندې انتهایي زیات خفه کېږي. هغه هېڅ کله د خپل خور و لور د خپل مور مخ بل چا ته ورته کول نه غواړي. واحد مو غریبان یو، واحد مو مجبور خلک یو، واحد مو هغه خلک یو چې بې حسه یو چوک لرو نه. د دې دپاره مو حکومت ته یایو چې دا وخت د احتجاجونو یا نه دی، دا وخت د روډ بندونو یا نه دی، دا وخت د درنو یا نه دی. خو څو بار بار مو دا وینا کوو، بار بار دا وینا کوو چې د صدای امن کې د مو څومره بېزتي کېږي، بس دا کافي وه چې تا وکړله. کورونو نه رابهر شولو، کورونه مړانګ شول، بس دا بېزتي د مو کپي وکړه، په دې باندې تا زړه دامه کړي. بیا چې راغلو کیمپونو کې مو ژوند وکړو، که هغه په حایي باندې په هغه بېزتي باندې ته مطمئن شوی، بس مطمئن شه مو دپاره کپي دي دومره. هلته بعد ته څومره هم انجوګانې راغلي دي، څومره د ترقي په نامې باندې راغلي، خو ټولو بېسات راکړي، هېڅ کار یې نه دی کړی، غیر معیاري کار یې کړی دی. که نه راشي مو علاقې کې د وګرځي، عربو روپي لګېدلي دي، راشه د یو عرب کار مو ته راته یو داسې کار یو کله مو ته راته کې څنګه چې دغه کې دا انجیو کار کړی دی، دا د کوالټي والا کار دی.
افسران د لیدنې والا نه دي، افسران د فکر والا نه دي، افسرانو سره د زړه خوړونکي والا خلک نه دي چې د مو دپاره د مو پښتانو دپاره به زړه وخوري. د دې نه مخکې هم حکومت ته احتجاج ریکارډ کړی. څه مهرباني وکړه صدایمان پروګرام دی که بی اس پي پروګرام دی که هر یو پروګرام دی چې هغه د زناناو دپاره هغه ته زنانه راولم. د مو زنانه به بې ساتره نه کېږي، بې پردې به نه کېږي او هېڅ کله به په علاقې کې نورې مسالې نه جوړېږي. ته څه بهر نه خلک راولې و دلته مو ته کښېنوې ولې مو بېزتي پکې افسره چې ته یو ارزه خپله خور لور راوله ته څومره احساس کېږي. ته باور ولې که څه ته به په هغې ورځې ټیکانه مې که څه تو ته به خوب نه درسي. او دا ښه یمو غریبان خلک دي. یمو زړه غوښتلو که چیرې د مو واس رسېدلی مو به هېڅ کله داسې پروګرام په خپلې علاقې کې نه و پرېښی لکه صدایمن پروګرام دی، لکه بی اس پي پروګرام دی، لکه احساس پروګرام دی. چې څو پر دې دپاره مو طریقهکار واضح نه وکړی. چې څو پر دې کې مو دا نه محسوس کړی چې د مو زنانهو دپاره یا مو زنانه چې کومې ریڅي هغو دپاره د نسلي څه پروګرام شته، د هغه د پردې پروګرام شته، هغه ته د اوبو د ټیکالې پروګرام شته، هغه ته روپۍ ورکونې سره دغه احترام دغه عزت شته. هغه ته خو پردی سړی څوک نه ورکوي، هغه ته خو پردی سړی ښې کتارو کې نه ودرې، پردی سړی خو د هغه لاس نه نیسي. که چیرې د مو واس وای هېڅ کله به مو نه دا نه و چلیدلي. خو بار بار د مو علاقې افسرانو هم مو سره دا وعده کړې وه چې هر کله چې پروګرام کېږي مو به بلکل خو زه دلته پوهېږو څوک څومره هم بهر نه خلک رڅي یا د ادارو والا دي یا د احساس ادارې پروګرام والا دي یا دا نور دي، دا د دلته ناستو خلکو نه نه ډېرېږي. مو زه بله ورځ لاړم په یو پوینټ باندې مو په خپله برای راست مو کرپشن ټینګ کړی. یوې زنانه نه 3 زره روپۍ کاټ کړي وي، 15 زنانهو نه 3 زره روپۍ کاټ کړي، 14 زنانهو نه 1000 کاټ کړي وي. ویلې کاټ کړي وي او موږ څه کله ونیولو بیا هغه نه بعد حکومت خلک راغللو چول دا کو چول ها کو صرف هغو خلکو نه یې پیسې واپس راوخیسته بینیفیشري ته چې کوم خلکو نه یې کټ کړي هغو ته یې واپس ورکړي. بس خبره خلاصه. ولې خبره خلاصه؟ ته ورته ویلی نه شي چې دلته دا کټ تو ولې کړی دی؟ په داسې وخت کې چې زموږ خلک خوراک دپاره یوه روټي یوه ګله نه لري. په داسې وخت کې چې مو زنانه تو ته غرونو نه راکوځي کیلومیټرو مزلې وکړي او د هغه په کوت کې وړوکه بچی دی او هغه د غریبانۍ سره او د وږي سره مخامخ دی، ته بیا ونه 10 زره روپۍ کټ کوې. په کار دا وه چې حکومت دغه پروګرام راټول جیل ته چولي وه او دا نه چې د کرپشن نه به ډي سي نه یې خبر یا د دې علاقې چې څومره افسران دي په خپله مو څه خبرې کړي، په خپله مو خبر کړي دي. هېڅوک یا چا ګرفتار یې نه کړل، هېڅ چا چا پروګرام بند نه کړل، خپل پروګرام روان دی. ولې پښتنې والا خلک نه لرو، د زور والا خلک نه لرو، د چیغې والا خلک نه لرو. که چیرې موږ کې دا شی وای نو مو امید لرو چې دلته افسر نه بغیر څه بل بهر نه چوک سړی ته هغه به غلې ته هېڅ کله اراده هم نه وکړه. په دې هغه ته پته ده چې سره کورمیوال به رسېر پسېږي، کورمیوال به مونه پښتنه کوي، پښتانه یا قبایل چې چېرته هم زه غلطي کوم دا به مو پسې رپسېږي. خو موږ خو پښتانه یو که په نامې نه پښتانه یو. نو موږ ټول ته دا یو خپل افسرانو ته موږ بېزتي باز او په دې خبرې باندې زه بیا د خپل علاقې کمانډر هم ډېره شکر ادا کوم چې هغه څه کله هم هغه ته مو وویل چې سر دې مو دا رقم ترقیکار دی، مو زنانهو ته تکلیف دی. یو نر سړي سره پردي سړي سره مو زنانه خبرې نشي کولی. دا که هغه ته 71,000 غلي، که هغه ته 21,000 غلي، که هغه ته 12,000 غلي، که دا 2,000 روپۍ ورکړې مو زنانهو ته نشي له سره ویلي. په دې پرده سړی وي. خو که ته دلته فیمیل کښېنئ، زنانه کښېنئ، نو مو زنانه هغه څه پوښتنه کولی شي، هغه ته ویلی شي سره څومره در وکړي. هغه ښځه ذات ښځه ذات ښځې سره که کښېني، که هغه څه خبره وکړي، که هغه څه نستی ولري، نو هغه څه باده خبره نه وي. خو ښځه ذات نر سره نستی نشي لرلی، نر سره خبرې نشي کولی. نو بیا مو هغه کمانډین صاحب د ای پی سکول سټاپ بله ورځ د مو ځنه پوینټونو ته ورکړو. ته باور وکړه په هغو پوینټونو کې دومره ښایسته کار شوی، زموږ زنانهو ته عزت میلو شوی، زموږ زنانهو ته په ښې طریقې سره پیسې میلو شوی او په لږ وخت کې ډېر کار شوی. زموږ حکومت ته ټولو ته دا دلته څومره ډي سي دی، ای سي دی، د خپلې علاقې منې ته یو، د خپلې علاقې سینیټر ته یو، د خپلې علاقې ام پی ای ته یو، د خپلې علاقې مشرانو ته یو، د خپلې علاقې ځوانانو ته یو. دا خبره زه د وزیرستان والا ځوانانو ته کوم، د خیبر والا ته کوم، د ارګزۍ والا ته کوم، د مومند والا ته کوم، د بجوړ والا ته کوم. ولې هر پروګرام مو په خپل علاقې کې پرېږدو، هغه سره مو بېعزتي کېږو.
هغه سه مو حیا د مو څادر د مو د ټیکري د مو د خیانو میاندو کردار خیال نشي ساتلی دغه د حیا خیال نشي ساتلی ولې داسې پروګرام د مو افسران پرېږدئ مجبور یو خو دومره هم نه یو مجبور چې موږ مخته خپل عزتونه خپل ټیکري د زناناو نه کوزوو او تا ته بې درولو نو حکومت ته داسې یو څه روان وخت دپاره چې یو کس بل علاقې نه نن لوکل کس راوستلی شي دلته میل ته تنخوا ورکولی شي په هغه تنخوا باندې دلته پیمیل ورته میلوېدلی شي په کور دا چې هغه دلته لوکل پیمیل وکړي و دې دپاره چې کوم هیډ یې مونیټرینګ کوي هغه دا پیمیل دلته صرف یک یو کس په کور چې کوم ته دا پروجیکټ میلودی نو دلته ټول په پیمیل باندې دا کار کیدلی شي موږ زنانه به بې ستره نه یي موږ زنانه به بې حیا نه یي موږ زنانهو ته به تکلیف نه یي دا ټول ته موږ ماته یو چې خدای ته وکړو دا وخت د دې شیانو نه دی دا وخت د احتجاج نه دی د درنو نه دی د وخت د روډو بندونو نه دی که نه چې دغه باندې موږ باید نه کوو موږ پښتانه نه موږ ته به بیا په بل شي بندول په کار نه دي خو زه ټولو ته دا درخواست کوم بالخصوص د خپلې علاقې د قبایلو څه کوم مینګان دي کوم سینیټران دي کوم امپیګان دي کوم ډي سي دی څه کوم هم یو پروګرام مې تو علاقې ته رسي کم از کم ته هغه څه نستی ولري او هغه نه پوښتنه وکړي او هغو ته وایي چې ته په روایاتو خبر یې چې دلته خلک په څه شي خفه کېږي او په څه شي خوشحالېږي بس په کوم شي باندې خوشحالېږو تاسو مغه کوو نو موږ دا یایو چې روان وخت که بي اس پي پروګرام وي او که حساس پروګرام وي نو موږ خپل افسرانو ته کوم یو پروګرام وشي موږ خوشحالېږو موږ تاسو سره تعاون کوو خو چې کوم کې بې ساتره کېږو بې حیا کېږو خدای دې وکړي چې هغه تاسو حواله نه ودرو او موږ امید لرو چې موږ څومره هم افسران دي روان وخت که بی اس پی پروګرام که حساس پروګرام دی که صدای امن پروګرام دی او که یو بل هر یو هغه پروګرام چې هغه زنانهو سره تعلق لري خدای دې وکړي چې هغه ته د زنانهو سټوپ وي او که بیا داسې نه وي بیا زه خپلو څومره هم پښتانه دي که هغه د هر ایجنسي دي که هغه د هر علاقې دي که کله هم په دې باندې موږ ته د احتجاج کوونې یا د چا سره د خبرې کوونې یا د وطن ضرورت شو نو امید لرو چې دې کې ټول به مو بیا شرکت کوو دا پروګرام بیا انشاءالله مو په خپله بندوو یا په خپله ورته لیاره وکړو ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو